زه د خپلو راتلونکو ټول مېلمنو او خاص کر د حافظ محمد ادریس واقع صاحب د هغه سره د راغلي مېلمنو او زموږ نور د دې علاقې ملګري علما کرام راغلي د هغو شکریه ادا کوو او د هغې سره سره د دې علاقې مشران او طلبا کرامو په ګڼ شمېر سره د پاکستان د ازادۍ د ورځې په خوشحالۍ کې شرکت کړی دی. موږ د دې ټولو راتلونکو مېلمنو د زړه له کومې نه شکریه ادا کوو او بعد د هغې نه کمې خاکې چې موږ تاسو ته پیش کړه دي. نن سبا تاسو ته معاشره او حالات معلوم دي چې معاشره دې حد ته ورسېده چې د ټولو نه مخکې زه د خپل استاد محترم یو قول نقل کوم. هغوی یو پښتون سړی امریکې ته تللی او په امریکا کې زندګي تېروله او د امریکې قوانین داسې دي چې د چا زوی څه کار کوي، د چا سره ځي، د څوک ورسره راځي، د چا سره یې شپه وکړه، لور یې د چا سره شپه وکړه، د لور سره یې څوک کور ته راغی، د هغه نه به د پلار حق نشته چې د هغه نه تپوس وکړي چې دا ستا د کومې جینۍ سره تللی وي او ستا سره کوم هلک راغی. یوه شپه هغه سړی خپله واقعه بیانوي. استاد محترم د خولې الله دې د هغو قبر د نور نه ډک کړي، وفات شوي دي. الله دې په هغو باندې په کروړها او لکا او رحمتونه راووروي. هغوی وفرمایل چې یوه شپه د لور سره یو سړی راغی، یو هلک ورسره راغی، پلار دې تپوس وکړو د لور نه دا څوک دی؟ وي دا زما ملګری دی. بله ورځ د زوی سره جینۍ راغله، وي دا څوک دی؟ وي دا مې ملګرې ده. هغه خو پښتون سړی و، غیرتي و، هغو سره جنګ وکړو، قار شو ورته. هغو پې ډایرکټ تاڼې ته شکایت وکړو، هغې تاڼې ته بوستو او ویې وهو. د هغې وهلو سره سره هغلی سزا ورکړه او دمکي ورکړه چې آینده دپاره که د دوی سره هر څوک راځي یا دوی هر چېرته ځي تا ته حق حاصل نه دی چې ته دې نه تپوس وکړي. وي هغه څه وخت پس چې اندازه ولګوله نو هغه خپل بچو ته ویزو پاکستان ته د خپل ملک سیل به وکړو، خپل ملک به وینو، سا به آزاد کړو، بیا به راځو. او چې څنګه ما بچو له ټکټونه واخیستل او د پېښور په ایرپورټ باندې راکوز کړل. په ایرپورټ کې دننه یې په خپلو بچو راکېښودل او تاسو اوس ما ته شکایت وکړئ پولیسو ته چې په ما راشي او ما تاڼې ته بوځي او زما نه ستاسو تپوس وکړي. دا پاکستان دی، امریکا نه ده. په پاکستان موږ ته دومره ښکلی او ازادۍ والا ملک میلاو شوی دی، لیکن معاشره چې نن سبا کوم طرف ته روانه ده، کمې خاکې چې زموږ او ستاسو په وړاندې وشوي نو موږ باندې خلک په دې طریقه باندې مسلط دي چې لږ وخت پس به موږ ته دا حکمونه جاري شي او دا بیلونه به پاس شي چې څوک به هم د خپل بچي نه د یو ناکاره قول د یو ناکاره فعل تپوس نه کوي. او که چا د خپل بچي نه د یو ناکاره قول او فعل تپوس وکړو هغه به قانوني طور مجرمي، هغه به جیل ته او زندان ته اچولی کېږي او هغه له به سزاګانې ورکولی کېږي. معاشره چې نن سبا کوم حالاتو ته روانه ده او کوم ځایونه چې زموږ د بچو ته تربیت و په هغې باندې چې کوم داغونه ولګېدل، په هغې باندې چې زموږ نوجوان نسل کوم مسلط کړلی شو، د هغو چې کومه بېعزتي وکړلی شوه نو عن قریب دا وخت راتلو واله دی چې لږ وخت پس به یو سړی د خپل بچي نه نه خبر چې بچی مې یهودي دی، نصراني دی، عیسایي دی. که ورته پته ولګېده نو تپوس به نشي کولی بچیا دا ولې د مسلمان په ملک کې وې، د مسلمان په غېږه کې لوی شوې، د مسلمان سره دې په پلیټ وخوړه او اوس یهودي شوې، اوس عیسایي او نصراني شوې، دا ولې؟ د دې وجې نه کمې خاکې چې تاسو ته اولنۍ خاکه بیان شوه د دنیاوي تعلیم سره سره دیني تعلیم خپلو بچو له ورکول لازم دي. او سلیمان ابن داود علیه السلام هغو به د خپلو بچو د ادب دپاره او د تادیب دپاره امسا ځوړنده په درشل باندې ساتله. نن په موږ او تاسو باندې داسې خلک مسلط دي چې خپل بچو ته په څوک غږ نه کوي. دا بچي ټول زموږ روحاني بچي دي. په موږ پابندي ولګېده د غصې خبرې به ورته نه کوې، دباو به پرې نه کوې، قاریږي به ورته نه. د معمولي واقعاتو چې کومه واقعه زموږ او ستاسو په ملک کې یو د ظلم په انداز کې راغلې وه او هغه واقعه یقینا چې په موږ او تاسو درانه وه چې یو قاري په مدرسه کې د خپل بچي سره ظلم کړی او هغه یې شهید کړی او ډېر په ظلمي انداز سره شهید کړی. خو د هغې مقصد دا نه و چې دغه بچی دغه قاري ظالم و د دغه بچي سره ظلم وکړو او هره اداره او هره مدرسه به د خپل بچي سره داسې ظلم کوي.
لکه څنګه چې تاسو د ټریفیک محکمې والا هلکان ولیدل چې هغوی اکسیډنټ یې وکړي، چوک یې غافله سپایي د وجې نه انسپکټر صاحب ټوله محکمه معطل کړه. نو د یو چوک اکسیډنټ د یو سپایي د وجې نه، خو چې کله محکمه معطل شوه نو په ټولو چوکونو کې اکسیډنټ وشوې او خلکو ته تکلیف میلاو شو او خلک د تکلیف شکار شو او ډېر خلک شهیدان او زخمیان شو. که موږ او تاسو وګورو زموږ په شهر کې که دا کار پیښ شي څومره جاني نقصان به وشي، او بیا چې زموږ او ستاسو عوام راپاسي او د ټریفیک د محکمې د بحال کولو دپاره د هغې خلاف نو د هغې د بحال کولو دپاره څنګه پر امن طریقې سره او څنګه په ښکلي انداز باندې احتجاج کوي چې زموږ عوامو ته تکلیف دی او دا زموږ اهمه محکمه ده، په دې باندې زموږ جانونه او زموږ د اولاد او د عوامو جانونه محفوظ دي. لہذا دا محکمه د فعال او بحال کړلی شي. څومره په ښکلي طریقې سره هغو خپل احتجاج ریکارډ کوي او بیا د ملک او د قانون مشران د هغو څومره په ښکلي انداز باندې د هغو سره خبرې کوي او په ښکلي طریقې باندې د هغو هغه درخواست منظوروي او محکمه بحال کوي او فعال کوي او وایي د هغې نه به زه ښه دا محکمه چلومه چې زموږ عوامو ته سهولت وي. دغه رنګې که دا یو واقعه راله، کومه واقعه چې د قاري صاحب د لاسه ظلم شوی دی د خپل بچي سره، دا یو واقعه راله، یو قاري صاحب ظالم او ظلم یې وکړو، ټول سوات ټول پاکستان ټول عوام او مسلمانان د هغه خلاف دي سره زموږ او ستاسو چې دا ظالم او د ظلم کړی دی، که د غصې نه کړی دی او که قصدن عمدن یې کړی دی، هر څنګه چې کړی دی خو ظلم او ظلم ورته مونږ وایو. څوک د هغې په مد او ملګرتیا کې نه دي چې دا ظالم نو. د هغې مطلب دا نه دی چې هېڅوک به خپلو بچو ته غږ نه کوي او هېڅوک به د بچو نګراني نه کوي. زمونږ او ستاسو په مونږ خاص کر په مدارسو والا خو دومره دباو وغورځېدو چې دا زمونږ عوامو د پلارانو هم بدماشان شو. چې ماشوم ورته په کور کې وایي چې زه نن څپېړه وهلی، مونږ باقاعده استاذ ته وایو چې د شاباشي دپاره به هم د ماشوم په اوږه لاس نه ږدي، ځکه کور ته ځي او دروغ وایي چې زه یې په څپېړه وهلی، نو پلار یې هم بیا میسیجونه کوي، زه تاڼې ته ویم او زه دا کوم او زه هغه کوم او زه پولیسو ته یم او زه فیسبوک له ورکوم. دا یو موقع ده. مونږ او تاسو له دا پکار دي څنګه چې د یو سپایي د غلطۍ د وجې نه یو محکمه بدنامه شوه او د هغې دومره نقصان وشو، جاني د خلکو نقصان وشو. که مونږ او تاسو د دې مدارسو دپاره په دې فیسبوک او میډیا باندې احتجاج نه کوو، دا زموږ مدارس دي، په دې کې زموږ بچي تربیت حاصلوي او په دې سره زموږ او زموږ د اولاد او زموږ د بچو د مستقبل ایمان محفوظ وي. لہذا هغه خلک دې ختم شي، هغه قاري صاحب دې لر شي، هغه دې سزاوار شي او د هغه د ظلم دې هغه له بدله ورکړی شي. خو نور مدارس به نه سیل کېږي، نور مدارس به نه دباوېږي، په نورو مدارسو باندې به دباو نه غورځوئ. نور مدارس زموږ دپاره د دین او د ایمان مرکزونه دي، په دې کې زموږ د بچو او د اولاد صحیح تربیت کېږي. لہذا موږ او تاسو له داسې احتجاج کول پکار دي چې موږ او تاسو د مدارسو ملګري شو، نه دا چې د دغه خلکو ملګري شو چې هغو ته یو موقع میلاوي. نن موږ او تاسو ټول عوام څومره چې دي، که په میډیا والا دي، که نوجوان نسل فیسبوک والا دي، که عوام دي چې څومره هم دي، په هر څه کې د هرې محکمې دپاره احتجاج کوي. د دې نه مونږ که دا ختمه شي مونږ ته به نقصان وي. او سوا د مدرسې نه ډېرو خلکو یې پیسونه مه ورکوئ چې د قاریان مدرسې ختمې کړي، ډېرو خلکو یې چندې وله مه ورکوئ چې د قاریان مدرسې ختمې کړي. اشرف علي تانوي رحمه الله په یو مجلس کې خطاب فرمایو، وی مونږ د چاولو دکانونه چلولی شو، مونږ د دالونو دکانونه چلولی شو، مونږ ګاډي چلولی شو، مونږ هر کار کولی شو، مونږ به ستاسو نه نه غواړو، مونږ به پیسونه نه غواړو، مونږ به چندې نه غواړو، خو دا ذمهواري خپله والی چې 60 او 50 کاله وروسته به ستاسو بچي یا یهودیاني یا به عیسایاني او یا به نصرانیاني. مونږ دا کارونه کولی شو، ستاسو په چندو او ستاسو په پیسونو به ځان نه ساتو. لہذا د چندو د پیسونو خبره نه ده. څومره خلکو دا میسیجونه ورکړل چې چندې مه ورکوئ، څوک وایي پیسونه مه ورکوئ، څوک وایي دا بړواګان دي، څوک څه وایي څوک څه وایي، ټولې خبرې حق دي. خو ټول د ټریفک پولیس داسې نه و لکه دا یو سپایي لاړو په مسجد کې آرام کوو، د هغه د وجې نه اکسیډنټ وشو، انسپکټر صاحب راغی، هغه نران چې په سر ګرمۍ کې ډیوټي کوله هغه یې ختم کړو. د یو چوک د اکسیډنټ د وجې نه په دریو کې اکسیډنټ وشو. لہذا که دغه شان مونږ یو مدرسه ظلم وکړي په یو مدرسه کې او دا راځي په هر ځای کې، خو دا مدارس د علما او د طلبا دا یو داسې قوم دی چې د شیطان د دې سره مقابله ډېره زیاته ده او د دین یو داسې قول او فعل په یو ځای کې صادروي
ماشوم یتیم چې دی چې څومره شیطاني کوي داسې غیر یتیم نه کوي. او د قرنګي د علما کرامو نه په بعضې اوقاتو کې داسې خبرې هغه صادریږي چې په علما کرامو نه په بعضې اوقاتو کې داسې اقوال افعال صادر شي چې د هغې د وجې نه بیا نور خلک بدنام شي. خو مطلب دا نه دی چې موږ به ټول ادارې ټول علما ټول مدارس بدنامو. زمونږ د دې خبرو مطلب دا دی چې موږ او تاسو عوام د خپلو مدارسو سره ښه مضبوط ودرېږو، په خپل بچو ښه دبا وغورځو چې مدرسې ته به ځئ. که ستاسو په ذهن کې دا خبرې چې استادان به وهل نه کوي، موږ به وهل نه کوو، قاریږو به نه، تاسو به سبق نه پرېږدو، تاسو به سبق له ځئ، قرآن به یادوئ، دین به زده کوئ، موږ ته به یې ښایي، را روانو نسلونو ته به ښایي، د قرآن نشر و اشاعت به کوئ. الله دې ما له او تاسو لا په دې مذکوره خبرو باندې عمل کولو توفیق